پرونم لکي مروت کې واقعات شوي دي. زمونږ 2 پولیس والا پکې شهیدان شوي دي. دا زمونږ چې کومه وینه تویږي لګیا ده د هغې به د چا نه تپوس کوو. دا کرمه کې چې کوم صورتحال جوړ دی او تاسو ولیدل چې 2-3 میاشتو پورې هېچا پې توجه نه ورکوله. تقریبا 200 نه زیات مشران، بچي، میندې خویندې دا شهیدان شو. د هغې تپوس به مونږ چا نه کوو. دا ذمهواري د چا جوړېږي؟ که هغه مرکزي حکومت دی او که هغه صوبایي حکومت دی، هغوی خپل سیاست کې لګیا دي. 11 کاله لګاتار موقع یوې پارټۍ ته هم نه میلاو شوې. روزانه په بنیاد باندې احتجاجونه کوي او د عوامو څوک تپوس نه کوي لګي. خو زما د صوبې اوسېدونکي خلکو په ژوند کې فرق رانغی. 10 کاله کې 700% زمونږ په قرضو کې خو اضافه وشوه. رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. صدر اجلاس الیاس خان سټیج باندې موجود، د قومي وطن پارټۍ د ضلع چیئرمین کیسر جمال خان، جنرل سیکرټري مفتی افتخار صاحب، په سټیج باندې موجود د ضلع عہدیداران، د PK 66 مشرانو، د مختلفو یونین کونسلونو راغلي د پارټۍ ملګرو مشرانو، السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو د الیاس خان او ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې مونږ له نن دا موقع راکړه چې دلته راشو او تاسو سره دا یو څو خبرې وکړو. بنیادي طور باندې کیسر جمال خان چې څنګه خبرې وکړې، نورو ملګرو هم تاسو ته ایجنډا کېښودله چې یو مقصد دا دی چې مونږ تنظیمي طور باندې ځان فعال کړو، او دویم دا چې برسي را روانه ده، د هغې به وروسته بیا تاریخ مقرر کوو. به د فروری لومړنۍ هفتې کې به ګورو چې کم تاریخ ته دغه کېږي چې د موسم او د دغه پوره پته ولګي، نو بیا به هغه شانتې دغه کوو. خو مونږ چې اوس نه هغې لپاره تیاری هم شروع کړو. خو دې سره سره بنیادي مقصد دا مو چې 10 میاشتې د دې موجوده حکومت تیر شوې. 8 فروری باندې چې کله الیکشن کېدلو، نو د خلکو دا تمه وه چې یاره د الیکشن نه پسته به سیاسي استحکام راشي او ملک چې دا کم مشکل صورتحال نه تیریږي لګیا دی، که هغه معاشي مشکلات دي او که هغه د امن و امان کم صورتحال دی، چې دې نه به وځي. خو بدقسمتۍ نه الیکشن داسې طریقې سره وشو چې د هغې د وجې نه عدم استحکام کې نور هم اضافه وشوه، او هغه کم اصل مقاصد یا کم اصل دې وخت کې مشکلات چې دي د هغې طرف ته توجه ورکولو په ځای، که هغه مرکزي حکومت دی او که هغه صوبایي حکومت دی، هغوی خپل سیاست کې لګیا دي. یو چې دی هغه د تحریک انصاف خلاف لګیا دی او سیاسي پوینټ سکورینګ کوي، بل لګیا دی د مرکزي حکومت خلاف روزانه په بنیاد باندې احتجاجونه کوي او د عوامو څوک تپوس نه کوي لګیا دي. که موږ وګورو نو دا د تحریک انصاف په دې صوبې کې 11 کال شو. زما خیال دی د پاکستان په تاریخ کې او بیا خاص کر زمونږ صوبې په تاریخ کې داسې موقع هیڅ چاته هم نه میلاو شوې. 11 کاله لګاتار موقع
یوې پارټۍ ته هم نه میلاو شوې. خو بدقسمتۍ نه 11 کاله خو تیر شو، خو موږ ته داسې نه ښکاري چې یاره زموږ صوبه څه ډېر صحیح لارې باندې روانه شوه یا څه د ترقۍ په منزل طرف ته روانه ده. په دې 11 کاله کې 700% زموږ په قرضو کې خو اضافه وشوه. خو زما د صوبې اوسېدونکي خلکو په ژوند کې فرق رانغی. روزګارونه ختم شو. امن و امان صورتحال بیا دا 13 کال چې کم تیر شو بیا داسې صورت ته ورسېد چې تقریبا 6.5 حملې په 13 کال کې شوي وي. دا چې تاسو حساب وکړئ نو تقریبا هر ورځ 2 حملې راځي. پرونم لکي مروت کې واقعات شوي دي. زمونږ 2 پولیس والا پکې شهیدان شوي دي. مونږ دا تپوس کوو چې مسلم لیگ نواز او پی ټی آی خو یو بل سره سیاست کوي او لګیا دي په هغې باندې روزانه دغه کوي. خو د دې صوبې خلک د چا نه تمه ولري چې یاره زمونږ مسایلو حل به څوک روباسي. دا زمونږ چې کومه وینه تویږي لګیا ده د هغې به د چا نه تپوس کوو. دا کرمه کې چې کوم صورتحال جوړ دی او تاسو ولیدل چې 2-3 میاشتو پورې هېچا پې توجه نه ورکوله. بیا د هغې نه پس ته چې هغه سلسله یې شروع کړه نو هغه هم داسې طریقې سره وشوه چې معاهده خو وشوه. زما خیال دی چې لا د هغې دستخطونو سیاهي نه وه اوچه شوې چې بیا د هغه معاهده ماته شو. تقریبا 200 نه زیات مشران، بچي، میندې خویندې دا شهیدان شو. د هغې تپوس به مونږ چا نه کوو. دا ذمهواري د چا جوړېږي؟ بل خواته چې وګورو نو په دې 10 میاشتو کې د احتجاجونو نه علاوه د صوبایي حکومت هېڅ کارکردګي نه ښکاري. او په هغې احتجاجونو کې زمونږ د صوبې وسایل استعمالیږي. زمونږ د دې ځای نه خلک دي بوځي اسلام آباد ته او هلته کې لاټي چارج او ټیر ګیس په هغوی باندې وشي. قیادت ترې روتښتي او داسې طریقې سره روتښتي چې بیا ورته دا اندازه هم نه کېږي چې یاره د اسلام آباد او د پېښور په منځ کې څومره ضلعې دي. بیا ورسره د پښتنو چې کوم یو تاثر چې جوړ شوی دی هغه تاثر باندې هم یو ډېر لوی اثر پرېږدي دی کې. په دې هم نه پوهېږو چې کله یې مرضي شي نو د جیب نه یو کاغذ روباسي او وایي چې یاره امریکې زما خلاف سازش کړی دی او ابسلوټلی ناټ. اوس چې ضرورت شو نو وایي چې نه زما د رهایي لپاره به امریکا وینا کوي. نو هغه بیانیه هغه دغه کوم ځای ته لاړه د دې وضاحت یو کړي. دا هم چېرته نه وشوې. زما خیال پاکستان په تاریخ کې یوې پارټۍ په جلسې کې به هم د امریکې جنډه چاندي روړې او داسې اوچته کړې به نه سوای د دوی نه. په دې باندې سوچ کول پکار دي ټولو، خاص کر زه خپل پښتنو ته او خپل ځوانانو ته وایم چې په دې باندې سوچ وکړئ چې د دې ټول هر څه نقصان چې دی زموږ صوبې ته راورسېد، زموږ خلکو ته راورسېد. د دې شب قدر مثال واخلئ. په دې کله نه چې د دوی حکومت راغلی دی کم داسې منصوبه لویه منصوبه راغله چې موږ وایو چې یاره د شب قدر مسلې حل شوي دي.
اصل لګي ډېرې منصوبې چې زمونږ وخت کې شروع شوي وې هغه همغه شانتې پرتې دي سر ته ونه رسولې شوې دومره اهلیت هم د ایم پي ګانو او ایم ان اې ګانو کې نشته تاسو په خپله په دې باندې سوچ وکړئ آیا دا نقصان چې دی دا زمونږ ټولو مشترکه نقصان نه دی دا د دې علاقې نقصان نه دی نو په دې باندې غور کول پکار